لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ لفظوں کو بیچتا ہوں پیالے خرید لو، شب کا سفر ہیں اجالے خرید لو۔ لفظوں کو بیچتا ہوں پیالے خرید لو، شب کا سفر ہیں اجالے خرید لو، اور نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخ پیغمبر کا احترام، نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخ پیغمبر کا احترام۔ میری زباں کے واسطے تالے خرید لو، میری زباں کے واسطے تالے خرید لو، اور کروں گا بات ادب کے اندر، کروں گا بات ادب کے اندر، جیسا کہ صحابہ پہ سلام ہے درود کے اندر، اور صحابہ کی عظمت کا نعرہ وہی لگاتا ہے، صحابہ کی عظمت کا نعرہ وہی لگاتا ہے حلال خون ہو جس کے وجود کے اندر، اور جس کو صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، جس کو صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں۔ دلوں میں بغض ابو بکر، جسم پر حج کا لباس، دلوں میں بغض ابو بکر، جسم پر حج کا لباس، یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں، یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں۔ اور مجھ میں تیرے دشمن میں اتنا فرق ہے اے عمر، مجھ میں تیرے دشمن میں اتنا فرق ہے اے عمر، میں تیرے نام پہ مرتا ہوں وہ تیرے نام سے مرتا ہے، میں تیرے نام پہ مرتا ہوں وہ تیرے نام سے مرتا ہے۔ اور جب بھی کوئی دنیا میں شرم و حیا پر دیوان لکھتا ہے، جب بھی کوئی دنیا میں شرم و حیا پر دیوان لکھتا ہے، وہ یقیناً سیرت عثمان لکھتا ہے، وہ یقیناً سیرت عثمان لکھتا ہے۔ اور چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، وہ تیرا علی وہ میرا علی، وہ تیرا علی وہ میرا علی۔ اور یہ سچ ہے کہ خطرے اغیار بہت ہے، یہ سچ ہے کہ خطرے اغیار بہت ہے، پر کیا کرے تاجدار ختم نبوت اور صحابہ سے پیار بہت ہے، پر کیا کرے تاجدار ختم نبوت اور صحابہ سے پیار بہت ہے۔ دانچے دجانان غاڑ میں پگل خستگی، دانچے دجانان غاڑ میں پگل خستگی، گلون میں جانان تا پکتل خستگی، گلون میں جانان تا پکتل خستگی۔ اور بلالو حبشی وہ سیدنا خلق بولی، بلالو حبشی وہ سیدنا خلق بولی، ہر طور پدغ خورو لغڑی دلو خیستگی، ہر طور پدغ خورو لغڑی دلو خیستگی۔ او دانچ مدینہ گنی اول مدینہ وا، دانچ مدینہ گنی اول مدینہ وا، یسربنا مدینہ شوا ستا پتللو خیستگی، یسربنا مدینہ شوا ستا پتللو خیستگی۔ او زما درود سلام پسان منظور کا پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، زما درود سلام پسان منظور کا پیغمبرہ، عمل دا درودنو پنجر خوشالیم جڑا غنی ترنمیم
ترانو سر خوشالیم چڑھون ترنم یم ترانو سر خوشالیم خندام هم یودا جڑامو هم یودا خندام هم یودا جڑامو هم یودا بخوشی بیابان کی لیوانو سر خوشالیم بخوشی بیابان کی لیوانو سر خوشالیم او قدم سرائے شڑنگوی پشڑنگ کیے پیل خوانگوی قدم سرائے شڑنگوی پشڑنگ کیے پیل خوانگوی دمینے پزندان کے زولنو سر خوشالیم دمینے پزندان کے زولنو سر خوشالیم او ضمیر میں دا غلامو عدتن مخالف دی ضمیر میں دا غلامو عدتن مخالف دی آزادو غیرت منو پختنو سر خوشالیم آزادو غیرت منو پختنو سر خوشالیم او ٹیٹستر کی زندگی میں پکار نہ دا شیش محل کی ٹیٹستر کی زندگی میں پکار نہ دا شیش محل کے مفتونہ توت سنگر کے میڑنو سر خوشالیم توت سنگر کے میڑنو سر خوشالیم پنیت دا عبادت درود شریف ٹولو ہے اللہم صلی اللہ محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید انتہائی واجب الاحترام علماء کرام مشایخ اعظام معززین علاقہ بالخصوص ہر دل عزیز شخصیت نمونہ اسلاف ترجمان شیخ القرآن دا شاپور ذی قدر ذی وقار شیخ القرآن حضرت مولانا فیاض شاپور صاحب دامت برکاتہم لائق صد احترام نمونہ اسلاف ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا محمد نذیر صاحب نوجوان عالم دین ترجمان اہل سنت رفیق مکرم حضرت مولانا قاری ریاض صاحب دامت برکاتہ العالی لائق صد احترام حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب ذی قدر ذی وقار مفکر اسلام مفتی محمود رحمہ اللہ رحمتا واسعہ قافلی سرخیل عالم دین حضرت مولانا فضل اللہ صاحب جناب حضرت مولانا حزب اللہ صاحب ذی قدر ذی وقار محترم حاجی نور محمد صاحب میں زبان مکرم مؤسس و محتمم مدرسہ زینت القرآن جناب مولانا ضیاء الرحمن حقانی صاحب جناب مولانا صاحب الرحمن حقانی صاحب حضرت مولانا قاسم حقانی صاحب حضرت مولانا لیاقت علی صاحب مولانا شفیع الرحمن حقانی صاحب حضرت مولانا لطیف اللہ حقانی صاحب حضرت مولانا ریاض اللہ حقانی صاحب اور دیگر مقتدر علماء کرام مشایخ اعظام اور بشام میرا غیور عزت مند مسلمانانو ختم القرآن پر مناسبت سرا چند گزارشات ستاسو مخی تکی خودل غوالم اغین مخی دا طول توجہ غوالم توجہ شتا زا ڈبل توجہ غوالم کما توجہ بلند واسے کما توجہ ڈبل توجہ ذوق شوق مظاہرہ کو دا بمزنہ کی کہ مقرر اور خطیب اپنے عرق میں غرق ہو پسینے میں شرابور ہو اور بشام میرا کے مسلمان ٹس سے مس بھی نہ ہو اور گیلے کاغذ کی طرح بھی نہ بن کیونکہ نہ تو کوئی گیلے کاغذ پر لکھتا ہے نہ کوئی گیلے کاغذ کو جلاتا ہے لہذا طول توجہ شتا اسمان تمو گورے ازمکی تا گورے منگا الوطو والا نیو چمڑوش ازمکی تا بزو خطا گورے دی ازمکی تا زو توجہ دسو ما شمانو ختم دے حفظ باندے سو پینزم شمان دا مجلس دا محفل ولی جوڑ شو زد آغا دا نوشیرہ کینڈ نرو کڑولم شیخ القرآن سیند دا شاپور نرو کر دا مقتدر علماء تاسو ٹول مصروف یہ دے مجلس سے ضرورت دا تاسو ٹول دے ختم لراغلی ہے وائی جواب راکے پزان کی ممشک دی راغلی ہے دا اللہ ندی راغلی جسم ہا ہونا و قلب ہو لدئی تاسو دے ختم لراغلی ہے آخر کی بدا دریو صورتون ختم کی گی دی لراغلی ہے بلند واسے راغلی ہے
تاسو خو دې ختم لراله خو دې 500 ماشومانو او د 23 یا د دینه زیات ماشومانو چې قرآن په ناظره 42 ماشومانو چې قرآن ختم کړ تاسو ختم لراغلی خو پښتو کې جواب راکې دې ماشومانو چې کله قرآن شروع کوو نو تاسو راغلی وې جواب راکې دې چې سورته بقره ختم کړ تاسو راغلی وې سورة آل عمران ختم ک بیا هم تاسو نه وې سورة النساء ختم کړه بیا هم تاسو نه وې 15 سپاره ختم کړه بیا هم تاسو نه وې شلم سپاره ختم کړه بیا هم تاسو نه وې یو کم درشم سپاره ختم کړه بیا هم تاسو نه وې د ټول قرآن کې نه وې دا اوس تل راغلی ختم لرالی دا مجلس ولې جوړ شو او زه دې قاری صاحب ته کېنه حاجی صاحب راغی کېنه حاجی صاحب زه دې قاری صاحب ته چې دا 3 سورتونه د پریخي دي شیخ صاحب چې دوره تفسیر کوي الله دې عمر کې برکت واچي او نیت کو ټول علما ان شاء الله العزیز پر رمضان کې دوره تفسیر وکړو به ان شاء الله دوره تب د قران درسونه عام کو د قران درس سره انقلاب راځي شرکیات ختميږي بدعت ختميږي رسومات ختميږي خلق صرف یو د الله شي او د پیغمبر اتباع راشي لہذا کله چې شیخ صاحب درس قران کوي ختم القرآن پروګرام کوي کله ختم بخاری زهران پدیم دا مجلس ولې جوړ ک د ماشومان ته چې دا ټول قرآن ختم ک کم قاری صاحب چې ختم ک دا 3 سورتونه نه ورته چې ما تای راو کړولو خو چې ټول قرآن دی ورته ویلو دا 3 سورتونه باندې ورته ویلو اسی اوسګار نه توجه دا محفل ولې جوړ شو دا مجلس ولې جوړ شو دا 3 سورتونه دل نه ورتلو استاد بیا ولې جوړ شو جواب ما سره نشته سوال باندې ځان پوي کې جواب زه در کوم توجه دا اجتماع ولې جوړه شو دا د قرآن د عظمت کانفرنس ولې جوړ شو دا د ختم نبوت کانفرنس ولې جوړ شو دا جشن قرآن کانفرنس ولې جوړ شو سیرت النبی کانفرنس ولې جوړ شو عظمت صحابه کانفرنس ولې جوړ شو د قرآن د ختم دا کانفرنس اجتماع ولې جوړ شو د دې جواب چې چا کړی هغه ته ویل کېږي امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رحمت واسعه هغه امام تاسو ورشه د بشام بازار کې خلکو په دکانونو کې لیکلي په آلات جدیده باندې په ماشینانو باندې وی نام ہی کافی ہے زوائم د امام اعظم سے نام ہی کافی ہے بولو نام ہی دیوبندی بن کر جواب دینا ہے نام ہی دا امام سے پدور کے مقتدر فقہا موجود صلحاء موجود محدثین موجود دا امام سے پا موجودگی کی دا آغا دور فقہا لب کشائی نشوکولی دا 2021 غیر مقلد تو کجا استے تبکی لاک چی شیئے کہ تو امام اعظم سے پس خبر کے توجہ دا مازیگر منس پا بیشام کی سورہ کھاتا دی وای دا سپا کی شک دی شیگان جوڑ پینزا کئی سورہ کھاتا دی ستاسو دلته امام څوک دی دلته راشه دلته ودرېږه راځئ موږ به پریکټیکل کوو صرف وایو نه دا ستاسو امام دی امام یو مقتدي اواز که چې 15 وخته مونځ کوي ډېره بنځ خرابې خو دغه ځای ودروه راځه توجه د مازدیګر مونځ څلور رکعته آسماني کتابونه څلور دي مقرب فرشتې څلور دي مسلکونه شافعي مالکي حنبلي حنفي څلور دي د تصوف او طریقت سلسلې قادریه چشتیه سهروردیه نقشبندیه څلور دي جنازي مونځ کې تکبیرونه څلور دي په اودس کې فرض څلور دي د پیغمبر یاران څلور دي پہلا فرصت کی تبلیغ کی 100 میاشتې دي او میر صاحب 100 میاشتې دي د مازدیګر څو رکعته مونځ دي امام صاحب د مازدیګر مونځ کو لومبي رکعت هم او شو دویم هم او شو دریم هم او شو څلورم هم او شو تاسو نوم دی مولوی صاحب فضل الله صاحب لومبي رکعت کې نو دویم کې نو دریم کې نو څلورم کې نو وایا په لومبي رکعت کې نو لومبي رکعت کې نو دویم رکعت کې نو دریم رکعت کې نو څلورم رکعت کې نو ته چارته وی توجہ دے لگ مصروف ہو باہر مولیان دیر مصروفی توجہ لومبی رکعت کم نو دویم رکعت کم دریم رکعت کے سلورم رکعت کے دے چراغ رکعتو نشوی دی امامان انتظار چاہتا نہ کئی خان بخپل خانی کئی مولا بصرف امامت کئی توجہ رکعتو نکنو دے چراغ زرزر چاردام اکڑ امام سر قائدہ اخیرہ کے امام سر پا اتحیات کے شریک شو امام سر جے پا اتحیات کے شریک شو فقہ حنفی دا جمع ثواب ورطا ملو شو رکعتو نکنو
چې قاعده کې شریک شو د جمع ثواب ورته بوله بوله د جمع ثواب ورته پښتنو ووره ته د سورت بقره کې نه وې سورت آل عمران کې نه وې سورت نساء کې نه وې 15مه سپاره کې تاسو نه وې 6مه سپاره کې تاسو نه وې 1 سپاره کې تاسو نه وې خو چې نن د دریو سورتونو ختم دي او د دریو سورتونو په ختم کې دي په تفسیر سره دي په ناظرې سره دي یا ختم بخاری دي تا شرکت وکړه څنګه چې درې سورتونو کې د شرکت وکړه دا تاورید تعالی الله پوره د قرآن د ختم اجر او ثواب درکړ دې علماء سره زما استاد ثواب غم دې پښتونه خوله چې پاکې په مولای پاکې خبرې چې کې په مولا پسې خبرې کې او دې مولا سره زما استاد ثوابونو غم دی د ثوابونو غم دی دیوبند ثانی دیوبند پاکستان انټرنیشنل اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک بنیاد جوړ شو دغه مېلمنو ته بل لار پرېږدي نور دې خو متوجه شي د اکوړي مدرسه جوړه شوه دا مدرسې په خیرات چلیږي وای پسې چلیږي پسې چلیږي وای که نه پسې چلیږي پسې چلیږي زه خیرات خور یم زه خیرات خورم زه خیرات غواړم مونږ مدرسو والا خیراتونو والا یو فخر سره وایم مونږ خیراتونو والا یو زما مدرسه په خیرات چلیږي ما سره صوبایي تعاون نشته قومي تعاون نشته او دغه 10,000 ته مې سلام دی توجه 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 زما مدرسې په خیرات چلیږي خو تاسو نه تپوس کوم جماعتونو کې امامان شته که نشته روجره له تراو دپاره د قرآن حافظان شته که نشته شته که نشته شته که نشته د ترجمې دپاره شیخ القرآن شاګردان شته که نشته بولو شته که نشته د باطن اصلاح دپاره پیران شته که نشته اسلام اعلی کلمت الله دپاره وای مجاهدین شته که نشته مدرسې په خیرات چلیږي لیکن امت مسلمه ته امام هم ورکه حافظ هم ورکه شیخ القرآن هم ورکه شیخ الحدیث هم ورکه باطن اصلاح دپاره پیر مرشد هم ورکه مجاهد هم ورکه دا زما د مدرسې آوټ سایډ دی اثر یې راووته وای اثر راووته اول ستا د پاکستان د حکومت چې اربو کربو روپے په سکول کالج یونیورسټي میډیکل باندې خرچ کیږي ما ته آوټ سایډ وښیه پاکستان میډیکل کالج امت مسلم پاکستان ته یو ډاکټر نه دی ورکړی زه چورلټ انکاري ما پاکستان کې ډاکټر نشته نشته پاکستان کې انجینر نشته او ځکه نشته چې ستا صدر مملکت او ستا وزیر اعظم موجوده او سابقه چې بیمار شي علاج له لندن ته ځي ځکه ډاکټران نشته که نه ډاکټرانو او دا چې دلته کوم ډاکټران دي د MBBS سند بوګس ورکړی وایي دا 2 نمبر ډاکټران دي پته اعتماد نشته ما او تا پوډریانو ډاکټرانو ته ناست پوډریانو ته پاکستان کې ډاکټران نشته د پاکستان حکومت فنډینګ کوي سکول دپاره فنډینګ کوي کالج دپاره بجټ کې مستقل حصه ده اور انجینران نشته اسې بلډینګ دی دلته بلډینګ هم نشته او حافظان تیار شول ستا لارې کوڅې ټولې ګډې وړي دا لار داسې دا تا زه په کومه لار راوستم زه به ځم څنګه توجه ستا پاکستان کې چې روډ جوړېږي تا چې د کوهاټ ټنل جوړو تا چې د سوات ټنل جوړو تا انجینران د چین او د جاپان نه راوستې مړه تا کې خو انجینر هم نشته ستا آوټ سایډ نشته او د مدرسو آوټ سایډ بولو آوټ سایډ جماعتونو کې امامان نشته روجره له تراو دپاره کاته کوې که شل کوې هغه ستاسو کار دی زه دغه کیسو کې نیم توجه دا چا خپل کار دی چا سره به ټیم نه وي منډه به وي اته به کوي موږ دیوبند والا اوزګار یو شل کوو توجه ما ته یو کس وایي اته دي ما یې زه خو بحثونه نه کوم صرف مصلح او مبلغ یم بزم خطبای پاکستان د خیبر پښتونخوا بزم خطبای پاکستان د ټول خیبر پښتونخوا زه د بزم خطبای پاکستان نمایندګي کوم او د خیبر پښتونخوا زه مبلغ یم توجه ما ته یو کس وایي اته دي ما ورته شل دي هغه وایي اته دي ما ورته شل دي مې چوې سره موږ شل وکړې په شلو کې اته رالي ما ول انکار وکړ یا لکه زه کوم که نه چې ته کومې اته یادې هغه هم کوم خو لږ یم ټایم را سره ډېرو شل مې کړي خبره ختمه شوه او دې نه واوړه څوک به لاس دلته ږدي څوک به یې دلته ږدي راشئ کوپر ته یو کېږو لږ نورې کیسې پرې توجه که دلته څوک لاس ږدي مونځ کېږدي کوم ځای څه کېږدي او که دلته یې ږدي
منځ کېږدي نو دواړه منځ کوي څوک امین بالجهر کوي هم منځ کوي که څوک جهر نه کوي هم منځ کوي نو دا دواړه منځ ګزار دي. راپاسه مړه تبلیغیانو سره د بیلمازو فکر وکړه راشه بیلمازو پسې وګرځه مړه دا خو دواړه منځ ګزار دي. توجه نن کفر ته راپاسه امریکې ته راپاسه برطانیې ته تاسو دلته یو بل پسې کتابونه راغستي یو ویشته او بل وی نشته پرېږده مړه شته او نشته کې عمر تېر کړه تا دې دپاره دین زده کړه. توجه دیوبند ثانی ما ته متوجه شه لږ زه به بیان ختم کړ دعا کوم زه ځم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. دا موبایل جب کې کېده کني د نه علم دا شاغوت موبایل راوتی کوم پښتو کې ته شاغوت وای ښا او چې پښتو کې درس ترجمه کې شاغوت په ټچ باندې ټچ خو د انګلیش کې کوي شاغوت وای شاغوت موبایل پښتو کې نه را ترجمه ده نه را ترجمه شاغوت وایا بیا به کړنګېدل الفاظ د پښتو وای. توجه مولانا عبدالحق صاحب د اکوړي ما چې کم کس راغی دلته بره ځای نه واغځې ډکینې دا د آداب د پیغمبر د دربار رسالت دی. د پیزار ځای کې د چپلو سپلو په ځای کې غټ غټ کبار صحابه ناستو که نه وناست وایي ناستو که نه وناست هغه ته دا نه چې ته مخکې راشه هغه ته یې هماغه ځای کښېنه ته اخري راغلي چې کوم اخري راغلي به اخر کې ناستې. توجه هغه ځای ولې ځای جوړ کړې دلته راځي ښځه حضرت مولانا رحمان الله حقانی سے تشریف راوړو دا غوي استقبال وکړي. نعره تکبیر نعره تکبیر حضور جواب راکړي نعره تکبیر نعره تکبیر شان رسالت شان رسالت شان صحابه علماء دیوبند مولانا رحمان الله حقانی سے رحمان الله حقانی سے هلته بوله چې مولي صاحب مونځ وکړي ټول سیسټم هم خراب کړو ته معلوم مینمل په خلک بار کړي بالکل پروګرام په میزل کوي نم دې کړی راځي بیا صبر کړو پروګرام سره راځي پیسې راځي ټول شو ساوند د قادیانانو د اثر نه کوي بنديږي را بنديږي. توجه جی کسان کېنه ټول کسان کېنه مفتی صاحب بیان شروع د ټول کېنه غور سره بیان وایي ناجی مسجد بل بیان سفر بخیر وشو مفتی صاحب وایي زه بیان نه کوم دا کسان داسې ولاړ دي توجه نه زه بیان نه کوم ضرورت نه خاص په خپل ځای باندې کېنئ دا کوم ولاړ کسان چې دنده وړی کېنئ په خپل ځای باندې. دیوبند ثانی دیوبند پاکستان دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک مولانا عبدالحق صاحب مدرسه جوړې ده په چانده جوړې ده پس جوړې ده په خیراتونو پس جوړې ده مون خیراتونو والو زه خیرات خورم فخر سره وایم ما خیراتونه خوړلي خو امریکا مې دله په لړزان کړې ده ما خیرات خور نه امریکا یریږي د دې خرسري طالب جان نه امریکا یریږي ستا د ډاکټر نه ستا د لیډران نه ستا د انجینران نه او ستا د چیف اف آرمي نه امریکا نه یریږي دا دواړه خو خپل منځ کې یاران دي دا د خرسري مولا نه یریږي طالب نه یریږي. بهرحال چاندې کټ پروت مونږ خیرات خوارو یو سو یو ما مخکې خیرات غوښتې زه خیرات دې ته رسولم زه اوس هم خیرات غواړم او بیا بم وای وای او بیا بم او اوس بم بیا به زه خوښ شم صبر وکړه. توجه د چاندې کټ پروت دی د افغانستان یو خیرن طالب د چاندې کټ ته ولاړ دی اکوړي حقانیه به جوړیږي اداره به جوړیږي محور او مرکز به جوړیږي د ایمان د حرارت د پاره د قرآن د اشاعت او توحید او نشر اشاعت د پاره اداره جوړیږي. د اکوړي یو خان راغی چاندې الله اکبر د چاندې کټ ته د پیسو په ځای باندې د روپو په ځای باندې خپل سپلای راوغورځول طالب په جړا راغی شیخ صاحب شیخ القرآن صاحب شیخ الحدیث صاحب مولانا عبدالحق صاحب ستاسو د کلي خان خو زموږ د مدرسې ته سپکو کته مولا ته سپکو کته طالب ته سپکو کته وګوره خپله سپلۍ د چاندې کټ ته راوغورځوله د مولانا عبدالحق صاحب داسې غټ زړه غټ زړه د علماء دیوبند زړه وړوکي نه غټ زړه
که تاسو لږ ډېر ګپ خپل منځ کې لګوئ نو اجازت ته ولګوئ زموږ زړه غټ دی ځې 2 منټه به خبرې کو 2 منټه ګپ لګوئ یو بل ته ګورې را ګورې ډېره موده پس هم یو بل ولیده یو بل ته تا کوي توجه مولانا عبدالحق صاحب طالب ته وایي دا سپلی واخله دا کوړي په بازار کې موچي دی دا کوړي په بازار کې چمیار دی بشام والو چمیار وایي که موشي وایي چمیار وایي که موچي وایي چمیار له ورکا ورته وای دا سپلی جدا کا تلی جدا کا دا پټي جدا کا چڼیاوي جدا کا ځکه چې په خوا به د چا سپلی وشلې ده د یوې چڼیاو به خراب شه د بلې سپلی چڼیاو به پکې لګېده به وته د دې قیمت لګاو چمیار چې قیمت لګي بیا ورته وایا د دې قیمت راکو دا سپلی تا ته پاتې شوه چې کله قیمت درکړي په هغه قیمت هغه پیسو باندې ګیلاس واخله په هغه پیسو باندې ګیلاس واخله په هغه پیسو باندې ګیلاس واخله او د چاندي کټ سره چې کومه مټکې پرته ده دا ګیلاس مټکې سره کېده چې مسافر په لار تیریږي را تیریږي او په دې ګیلاس کې اوبس کې په دې ګیلاس کې اوبس کې چې خان ته اجر او ثواب رسېږي چې خان ته اجر او ثواب رسېږي ته مولا پورې خان دی او دې مولا سره ستا د اجر او د ثواب غم ثوابونو غم دی دا مجلس ځکه جوړ شي چې زما او ستا ثواب وشي کنه دا 3 سورتونه د قاري صاحب له ورتله که نه ورتله بولو دوسری بات حفظ والا 15 کسان دي یو حافظ کې مال راشه زر زر راشه ټیم نشته راځي زر زر راشه یاریږه ما خورم دې نشه بزر راځه توجه ټیم کړی ما 15 وړ راوسته خو یو باندې کوم ستاسو نوم دی بلال احمد دا د نوم بلال احمد دی قرآن ته د رب کلام ته ډېر سپارو دی په زړه کې ځای ورکړه الله په ذات کې وحده لا شریک دی په صفاتو کې وحده لا شریک دی نه الله تعالی سره په ذات کې شریک شته نه ورسره په صفاتو کې شریک شته لیکن د اعزاز دپاره د کریډټ دپاره د الله د خپل نومونو نه وله الاسماء الحسنى الله رحیم هم دی کریم دی غفور هم دی شکور هم دی ستاسو نوم دی بلال احمد الله د خپل نومونو یو نوم راواغسته چې 10 سپارو له زړه کې ځای ورکړه الله د نومونو یو نوم راواغسته الحافظ د نوم سره یو ځای عظمت دپاره شرافت دپاره امتیازي شان دپاره چې د الله قرآن یاد کړ الله وسره خپل نوم یو ځای کړ صرف د احترام دپاره نن نه پس به دته بلال احمد نه وای نن نه پس به دته حافظ بلال احمد وای حافظ وایا حافظ بلال احمد وایا د بل سنوم دی حافظ محمد طیب وایا بلو حافظ سید انور وایا بلو حافظ فیاض وایا دا شیخ القرآن سے یاد ہے حافظ فیاض وایا فیاض اور حافظ سے بجنت سو کسان بوزی صبح بوزی چې د سره د لسو کسانو ویزې دي او دی به 10 کسان جنت ته بوزي نو پښتنو دا جنتي دی او که نه دی لکه دی به جهنم ته ځي او 10 کسان به جنت ته بوزي ستا کوپړی کې مځغو کې بوس دي 10 کسان دی جنت ته بوزي توجه 10 کسان صدر مملکت به 100 کسان جنت ته بوزي وزیر اعظم وزیر اعلی استاد علاقه خان ملک نواب ارباب چیئرمین کونسل ناظم ایس پی ڈی آئی جی ڈی پی او 100 کسان ببوزی میجر کرنل لیفٹن برگیڈیئر 100 کسان ببوزی بولو وزیر اعظم 100 کسان بوزی زوایم وزیر اعظم دے دومره تلو کی زان دے بوزی حافظ سے 10 کسان بوزی 100 ببوزی دا چا انسلٹ نہ کوما هغه پټو کې چراخی جاګي ته انسلټ وای کنه هغه نه کوم توجه صرف عظمت قرآن د حافظ مقام وورا 100 کسان به جنت ته بوزي او دا ته پته ده چې دا 10 کسان به کم کسانی سو کم کسان به دته دا اعزاز حاصل دی 10 جهنميان بوتلی شي کنه شي بوتلی او دی به کم خوازي توجه ولې نه پوهېږي د حافظ صاحب په قدر ولې نه پوهېږي د قاري صاحب په قدر ولې نه پوهېږي د شیخ القرآن په قدر ولې نه پوهېږي 100 کسان به بوزي 10 کسان خدا خبر لگا زړه شوه نه خبره به وکړو ځکه چې اوس پاکستان هم لږ نیا پاکستان دی توجه دی به 10 هغه کسان ځان سره جنت ته بوزي د کومو هسې نه چې ته یې زه ترې یم بوزي به مې زه ماما یم بوزي به مې زه پلار یم زه چاچي یم زه مامي یم زه پوپوجي یم زه ترور یم زه خور یم بوزي به مې که داسې رانه بوتله ولې ګپ دی سر
سنو حافظ صاحب د خاندان نه لس هغه کسان ځان سره بوزي د کومو لسو کسان نه چې دی په دنیا کې خوشحاله و تا چې څوک خپه کې ځان ته پروټه درستخان ته پریدي په زیرو وای په زوره پریدي د منصوري د تبلیغ مرکز ته بوزي وایا بوزي هغه نه نږدې بل مرکز خو نشته کنه کوم بیلا میری مرکز ته بوزي بوزي دی وای چې ما څوک خپه کې په درستخان یې ځان سره نه کینم خوراک پې نه کوم میرا د میرے مرکز سے ځان سره نه بوزم نو چې د میرے مرکز ته دې نه بوزي جنت ته به دې څه بوزي دې وجې نه حافظان به خوشحاله ساتو به علماء عزت احترام به کوو به اور دا حافظ صاحب امت ته مدرسې ورکړه چا ورکړه سکول نه دی ورکړی کالج نه دی ورکړی یونیورسټي نه ورکړی توجه حافظ صاحب امت ته مدرسې ورکړ قاري صاحب امت ته مدرسې ورکړ شیخ القرآن امت ته مدرسې ورکړ شیخ الحدیث امت ته مدرسې ورکړ ثانیه کومن مولا رحمان الله حقانی صاحب امت ته مدرسې ورکړ مجاهد امت ته مدرسې ورکړ پیر صاحب امت ته مدرسې ورکړ بیا واورا ټول پټکی والا مولا عمر امت ته مدرسې ورکړ سپین پټکی والا حاجی عبدالوهاب صاحب امت ته مدرسې ورکړ زیان پټکی والا امام انقلاب قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب امت ته مدرسې ورکړ انقلاب مدرسې سره راغی انقلاب یو بادام ملاویږي په 150 روپے کیلو ارزان دي که ګران دي دا 150 باندې کې دا مټاکی دا چې د هزارې په موټر وې کې دی سټک ولرو په غیم نه کولاویږي ټوسی جامتي خولې بندي خله چې بندي هغه ارزاني او د کم سیس چې خله کولې هغه قیمتي 2000 5000 باندې کیلو ملاویږي تو ور په بشام کې د پسته خله کولوي ځان نه ته پسته جوړه کې دا مټاک بادام تلل کې انقلاب مدرسې سره راځي بول انقلاب ما ته کسوی مولا عمر یو د تنظیمونو خبرې نه کوم د جماعتونو خبرې نه کوم د پاټو خبرې نه کوم زه د اجتماعي خبره کوم کومه خبره کوم زه اجتماعي خبره کوم د جمعیت خبره کوم کومه چې کومه معنا اخلي ټولې چلیږي توجه زه د جماعت خبرې نه کوم د تنظیم خبرې نه کوم د پاټو خبرې نه کوم زه اجتماعي خبره کوم د جمعیت د کومه خبره کہ ستاسو کومه معنا خو ټولې واخلې چلتے ہیں توجه وی مولا عمر انقلاب معنی مولا عمر امت ته مدرسې ورکړي انقلاب مدرسې سره انقلاب ما ته کس مفکر اسلام مفتی محمود صاحب انقلاب راوستو ما وی نجی مفکر اسلام مفتی محمود صاحب د امت مسلمه ته مدرسې ورکړي دا به منی انقلاب مدرسې سره راغی انقلاب ما ته یو کس شیخ القرآن د شاپور صاحب انقلاب راوستو ما وی نجی شیخ القرآن د شاپور صاحب او هغه امت ته مدرسې ورکړي بیا وای انقلاب ما ته یو کس وی دعوت او تبلیغ سره انقلاب راغی ما وی نجی امیر صاحب چرته کافر مې نه کې مسله پوره وره توجه دعوت او تبلیغ سره انقلاب راغی ما وی نجی پنجاب کې سړی ته چاوي ستاسو نوم دغه ته خدا خلق پر باندې قسم وډبو دیوته ظالمانو پرې مې پوره نوم د تواخلم نوم می خدا بخښ مسله پوره وره وی دعوت او تبلیغ سره انقلاب راغی ما وی نه منم دعوت منم تبلیغ منم چله منم سیروزه منم شب جمعه شب اتوار ستاسو شب جمعه که شب اتواری او شب اتوار هم شته شب جمعه منم شب اتوار منم گش منم مشوره منم سلور میاشتې منم چله منم سیروزه منم سال اندورون بیرون منم شب جمعه منم منگل جوړ منم پرانا کا جوړ منم دریون اجتماع منم شپږ نمبر منم دعوت منم تبلیغ منم چله منم سیروزه منم اور د ټولو نه زیات اکرام مسلم منم که تاسو کې چا زما وکړ اکرام مسلم منم خو راجی صاحب دعوت او تبلیغ سره انقلاب نه دی راغلی دعوت او تبلیغ شروع کړي مولانا الیاس کاندهلوی رحمت الله علیه دی اور مولانا الیاس صاحب امت ته د دیوبند مدرسې ورکړي بیا وایي انقلاب مدرسې سره راغلی انقلاب که د دیوبند مدرسه نه وه او امیر صاحب مولانا الیاس رحمت الله علیه به و تاسو پاکه وبا چې مولانا الیاس رحمت الله علیه نو حاج عبدالوهاب صاحب وبا
مولوی جمیل صاحب وہ با مولوی جمشید صاحب وہ با شیخ مولانا حبیب الحق صاحب آیا وہ با نہ پتہ لگے دا اصل مدرسہ دا اور انقلاب مدرسے سر راضی انقلاب ہاں مدرسہ ہے تو توحید ہے مدرسہ ہے رسالت ہے مدرسہ ہے قرآن ہے مدرسہ ہے حدیث ہے مدرسہ ہے نماز ہے مدرسہ ہے زکات ہے مدرسہ ہے حج ہے مدرسہ ہے روزہ ہے مدرسہ ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے مدرسہ ہے دعوت و تبلیغ ہے مدرسہ ہے تحفظ ختم نبوت ہے مدرسہ ہے تحفظ صحابہ آل بیت ہے مدرسہ ہے صداقت ہے مدرسہ ہے عدالت ہے مدرسہ ہے سخاوت ہے مدرسہ ہے شجاعت ہے مدرسہ ہے حیا ہے مدرسہ ہے وفا ہے مدرسہ ہے تقوی ہے مدرسہ ہے توکل ہے مدرسہ ہے صبر ہے مدرسہ ہے شکر ہے مدرسہ ہے ایمان ہے مدرسہ ہے تو اسلام